نبی علیہ السلام څو رکعاته تهجد کړي هغې به وي تر اخره شپه کې کولې. خو د دین مسله دا ده که یو سړی اخره شپه کې پاسېدي شي نو وتر د اخره شپه کې وکړي، او که څوک اخره شپه کې پاسېدي نه شي نو بیا دې هم د ماسخوتن سنت چې وکړي، فرض و پس سنت نو وتر د بیا مخکې وکړي. که پاسېدي شي نو وروستو دې کړي نو بیا پکې فایده ډېره ده. نه هغې داسې هم کړي چې 4 رکعاته تراویح 3 رکعاته وتر، داسې هم کړي دي چې 6 رکعاته تراویح 3 رکعاته وتر، دا تهجد. داسې هم کړي چې 8 رکعاته تهجد او 3 رکعاته وتر، دا تهجد ته یادم تراویح نه. نو چې پاسې نو عموما د نبی علیہ السلام 8 رکعاته، ولس هم کړي 10 رکعاته تهجد هم کړي 12 رکعاته تهجد هم کړي، خو عام معمول د نبی علیہ السلام 8 رکعاته. نو چې پابسې د نبی علیہ السلام او دس به کو مسواک به هم ښکلې مزېدار، او بیا به ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الابصار. دا آیات به وي، اسمان ته به وکتل، ستورو ته به وکتل، د الله د کائناتو ته دغه شپه کې چې وګورې د الله لوی قدرت معلومیږي. نو بیا به 2 رکعاته مختصر وکړل، واړه سورتونه به پکې ولوستل 2. نو بیا به صاحب 2 رکعاته اوږده وکړل، دومره اوږده به وکړل چې په یو کې به سورت بقره لوستله، په بل کې ورپسې بل سورت، په بل کې بل سورت، په بل کې بل سورت. بیا به ورپسې 2 رکعاته نو اقصې اوږده وکړل، بیا به ورپسې 2 رکعاته مختصر وکړل، او رکوع به څونه وه چې څومره به رکعات اوږدو دومره به رکوع اوږده وه، او چې څومره به رکعات اوږدو دومره به سجده اوږده وه، چې څومره به رکعات اوږدو دومره به قومه اوږده وه، چې څومره به رکعات اوږدو دومره به سجدو منځ کې جلسه اوږده وه. داسې نبي علیہ السلام مونځ کړی. مونږ خو هغسې نه شو کولی، مونږ د خو د اوږده صورتونه چاته یاد دي چاته یاد نه. نو خیر دی که تا ته قل هو الله احد هم یاد وي، لږ په قلار کوه طریقې سره، الحمد په قلار، ځان مه خلاصوه. بیا رکوع خو په قلار، سبحان ربي العظیم پکې چې څومره دی زیاته خوښه یې پکې ووایه، ناتکې وایه زیاته وایه، فرضو کې 3 ځله وایه، فرضو نه ما سوا نفل سنتو کې زیات ویلی شي، خو ناتکې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. که نورې دعاګانې دي یادې نه، ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد بار بار وایه، یا الله تعالی ثنا. سجده کې سبحان ربي الاعلی چې څومره زیاته ویلی شي پرېږده جاړه ورته ووایه. پکې دواړو سجدو کې کېنه رب اغفر لي پکې نبی علیہ السلام ویل یا الله ما وبخه، رب اغفر لي رب اغفر، ته پکې اسم نه وی اسه کېنه الله ته، نو وخت پې لږ زیات واړوه. بیا نبی علیہ السلام به وتر وکړل، نو وتر پسې به 2 رکعاته په ناسته بیا کول، او هغه 2 رکعاته په ناسته چې به کول نو هغې کې به دا قل یا ایها الکافرون وقل هو الله احد دا به مختصر وکړل، په ناسته به کول. دا د پیغمبر علیہ السلام تهجد. نو دې کې جناب چې تهجد له پاسې شپې تراویح وکړه، بیا وده شه، او صحابو چې به تراویح کولې